بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصې 147 نمبر درس دی، یو سل اوه څلوېښتم نمبر او سبق نمبر 147 دی او الدرس الخامس والثلاثون 15 نمبر درس دی. په 15 نمبر درس کې به انشاءالله نن موږ اولنی سبق ضروري قاعده دا وایو. ضروري قاعده پکې دا ده که چېرته فعل مضارع معلوم وي، که چېرته فعل مضارع معلوم وي او فعل ماضي معلومول غواړي، تا اوس فعل مضارع شته معلوم دی، ته ووایې چې یاره زه فعل ماضي معلومه کومه چې یاره دا کومه صیغه ده، کومه طریقې سره صیغه ده، نو د هغې د معلومولو طریقه دا ده او هغه فعل دا چې کوم فعل مضارع ده او ته فعل ماضي معلومول غواړې او دا فعل ماضي ثلاثي مجرد وي، ثلاثي وي، یعنی چې درې حروف وي پکې، په فعل ماضي په اوله صیغې کې درې حروف وي، زاید پکې نه وي او هغه فعل ثلاثي، هغه فعل ثلاثي یعنی درې حرفي وي، هغه فعل ثلاثي وي یعنی درې حرفي وي چې فعل ماضي په اوله صیغه کې درې حروف وي. نو د فعل مضارع نه به علامت مضارع ختم کی، علامت مضارع ختم کی او اولنی او دریم حرف باندې به زبر ولګي، اولنی او دریم حرف باندې به زبر ولګي، لکه یذهبون ذهبا مثلا ګورئ دا یذهبو دی، یذهبو، نو دا دی یذهبون علامت مضارع دا یا ده، دا ختمه که، دا دی ختمه کړه او دا اوس زا اولنی حرف پاتې شو، دله به زبر ورکړي او اخري حرف باندې به زبر ولګي، نو د یذهبونه ذهبه شو، یذهبونه ذهبه شو. ټیک شو جی؟ ښه، اوس دغه شانتې دی ګورئ یضربو دی، یضربو دی، د ده نه به علامت مضارع ختم کی او د اولنی حرف له به زبر ورکړي، د درمیاني حرف له به هم زبر ورکړي، اخري حرف له به هم زبر ورکړي، نو دا د یضربونه ضربه شو، یضربونه ضربه شو. ټیک شو جی؟ دغه شان جعله یجعلو دی، یجعلو د دې یجعلونه زه دا یجعلو فعل مضارع معلوم صیغه ده، زه د ده نه فعل ماضي معلوم جوړول غواړم، نو دا یجعلو چې ده که نه، یجعلو د ده نه دا یا علامت مضارع ختمه که. ټیک شو جی؟ دا جیم ساکنو دله به زبر ورکړي او په دې عین باندې به زبر کړي او د آخري حرف باندې ضمه وي، نو ده نه به دا ضمه ختمه کې زبر به کړي، نو د یجعلونه جعله جوړ شو، یجعلونه جعله جوړ شو. نو دا ضروري قاعده وه، که فعل مضارع معلوم وي او د هغه نه ته فعل ماضي معلوم جوړول غواړې، خو شرط پکې دا دی چې دا فعل ماضي ثلاثي وي، یعنې جیم عین لام، فا عین لام، دا درې حروف وي پکې، د دې نه زاید پکې نه وي، درې حرفیز وي، فعل ماضي اوله صیغه درې حرفیز وي. ذهبه ته وګوره درې حروف دی، ذا ها با، ضربه ته وګوره درې حروف دی، ضاد را با، جعله ته وګوره درې حروف دی، جیم عین لام، دا پکې شرط دی. نو چې کله درې حرفیزې وي نو د فعل مضارع علامت مضارع به ختم کړي د فعل مضارع نه او اولنی حرف او اخرنی حرف له به زبر ورکړي، بس تا سره به د فعل مضارع نه فعل مضارع معلوم نه فعل ماضي معلوم جوړ شي، لکه د یذهبونه ذهبه. دا خو موږ سره یو ضروري قاعده وه، عام اسانه غونته قاعده وه، دونه ضروري هم نه وه، بهرحال صرف دومره لږ غونته کې کتاب کې وه، نو ځکه هم دلته کې ولیکله. اوس معانی الکلمات، معانی الکلمات یعنی د الفاظو معنی، معانی الکلمات د الفاظو معنی. الفاظ دي رأیتو دا فعل ماضي ده، دا واحد متکلم صیغه ده، فعل ماضي واحد متکلم مذکر مؤنث دواړو لپاره استعمالیږي. رأیتو معنی ما اولیدو، ما اولیدو، ما اولیدو، ما اولیدو، اولیدو، که څوک وایي چې ما اولیدو او که څوک وایي ما اولیده، ما اولیدو، ما اولیدو. رأیتو ما اولیدو فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده، مذکر مؤنث دواړو لپاره مشترک ده. فرحتو، فرحتو هماغه فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده، مذکر مؤنث دواړو لپاره مشترک ده. فرحتو معنی ده زه خوشحاله شوم، نو ښځه هم ویلی شي فرحتو زه خوشحاله شوم، او که سړی وایي چې زه خوشحاله شوم نو هغه به هم وایي فرحتو. نو دا فرحتو او دا رأیتو دا له مذکر مؤنث دواړو لپاره ده. ذقتو، ذقتو معنی ده ما وسکله، ما وسکه، ما وسکه، سکل مې وکړه. ټیک شوه؟ سکم یا به سکمه نه، هغه خبره نه ده، حال یا د موجوده نه ده،
ما له کار وکړو ذقتو ما اوسکه نو دا فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده او د فعل ماضي واحد متکلم دا صیغه دا مشترک ته یعنی د مذکر او د مؤنث دواړو لپاره همدا یو صیغه استعمالیږي ښځې او سړي دواړه به همدا یو صیغه استعمالوي ذقتو ما اسکو طیب طیب معنی ده ښه پاکیزه طیب ښه طیب زه درته وایم کیف حالک ته ماته وایې طیب زه ښه طیب ښه ټیک شو جي الیه معنی هغه سره یا هغه ته یا هغه طرف ته هغه سره دا درې واړه معنی کولی شي عامله معنی ده دا فعل ماضي واحد مذکر غایب صیغه ده فعل ماضي واحد مذکر غایب صیغه عامله هغه کار وکړو دا کار یې وکړو فعل ماضي صیغه ده او واحد مذکر والا ده لما معنی ده کله چې اردو کې وایي جب ٹھیک شو لما معنی ده هر کله چې یا کله چې یا کله چې او اردو کې وایي جب قل دا د امر صیغه ده قل مخامخ د سړی دی هغه ته به ووایې قل ته ووایه قرآن پاک کې کم صورت هم چې د قل نه شروع شوی دی لکه قل اوحي الی قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس د ټولو په شروع کې دا قل استعمال شوی نو قل دا د امر صیغه ده سړي ته چې وایي چې ته ووایه نو هغه ته به وایي قل او که ښځې ته وایي ته ووایه نو هغه ته به وایي قولي نو قولي د ښځې لپاره استعمالیږي د امر صیغه ده ښځې ته چې وایي چې ته ووایه نو هغې ته به وایي قولي ته ووایه او چې سړي ته وایي ته ووایه نو هغه ته وایي قل ته ووایه نو قل معنی ده ته ووایه نو دا د امر صیغه ده ښه وردتون چې دی که نه د ګلاب ګل ته وایي یو عام ګل دی هغې ته زهرتون وایي زهرتون ټیک شوه هغې ته څه وایي زهرتون هغه دا زهرتون د هر یو ګل ته زهرتون وایي خو چې د ګلاب ګل وي نو هغې ته وردتون وایي دعا هغه راوغوښتو یا هغه دعا وکړه دعا دا د فعل ماضي واحد مذکر غایب صیغه ده لذیذ مزیدار ته وایي مزیدار مونږ ورته خوندور هم وایو عمده خوندور مزیدار لذیذ اره دا شیز ډېر لذیذ دی ډېر ذایقه‌دار دی عطر الوردة عرب وایي عطر الورده د ورده ګلاب ته وایي د ګلاب ګل ته او عطر خوشبو ته وایي نو عطر الوردة د ګلاب عطر د ګلاب خوشبو قطوف هغه مات کړو نو دا قطوفه د فعل ماضي واحد مذکر غایب صیغه ده جید معنی ده ښه اعلی ډېر اعلی جید پر وفاق امتحانونو کې د DMC کې هم لیکلي جید جدا ډېر ښه نو جید معنی ده اعلی ښه ٹھیک شو و یاره دا په جید علماو کې دی جید علما یعنی اعلی علماو کې دی جید نو جید معنی ده اعلی ښه عمده نو دا زموږ سره د الدرس الخامس والثلاثون د 15 نمبر درس اولنې سبق ضروري قاعده او معاني الکلمات هم پکې وي راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام